الله الرحمن الرحیم مختصر القدوری سبق نمبر د 68 باب القران. مصنف رحمه الله عام د حج مسائل بیانول نه چې کله فارغ شو اوس دا خبره خای چې حج په درې قسمه دی. یو ته حج افراد یلی شي. حج افراد مقصد دی چې صرف حج د پاره شوا کې احرام وتړي. بل دا حج قران. حج قران مقصد دا ده سو عمره او حج دوړو لپاره احرام وتړي او مانس کې حلال نشي. دریم قسم د باب التمتعی حج تمتع د دریم قسم چې عمره حج د لپاره په وځي احرام وتړي خو مانس کې بیا حلال شي حج د لپاره بیا وکیدی د لپاره اوس مسائل د تخای. القران افضل عندنا من التمتع والافراد. زمونږ احناف په مذهب کې تمتع او د افراد نه قران ولا حج زیات افضل ده. ولی په دې قران کې مشقت ډیر وي، تکلیف ډیر وي. وصفت القران د قران حج طریقه ده ایحل بالحج بالعمره والحج معا من الميقات. سه عمره حج دواړو لپاره احرام او تلبیه وکي د میقات نه. ويقول عقيب الصلاه چې کله احرام نه بعد منځ 2 رکعات وکي د شیطان ټکی وای اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني. خدای زما حج عمره دواړو اراده ده، دواړه راته آسان کې ورنه قبول هم کې د شته دعا بوي. فإذا دخل مکه ته چې کله مکی ته دا سړی دنه شي ابتدأ بالطواف ټول نوال به طواف شروع کې فطواف بالبيت 7 أشواط. طواف به اوچا کرا او کی يرمل في الثلاثه الاول منها. اول درو کې به رمل وکي په لوانی منا تیزی سره بلاړ شي نر سړی. ويمشي فيما بقي على هينته بقیا کې په خپل وقار سکون سره لاړ شي. وسعى بعدها بين الصفا والمروه. بیا دین آباد بچو کی طواف نه بعد صفا مروه کی بمنډي وهي مناتیز بلاړ شي. وهذه افعال العمره. بس دا دی عمره ولا افعال دی عمره پراشوا دین بعد. ثم يطوف بعد السعي طواف القدوم. کله سعي وکي راب شي ټول اول طواف وکي ساتل شي طواف قدوم دراتلو ولا طواف اول طواف تیل شي. ويسعى بين الصفا والمروه للحج. بیا لګي شي سعي وکي خدا دې حج ولا سعي ولا كما بيناه في حق المفرد. لکه څنګه د حجي مفرد په باره کې دا خبره مو بیان کړی و. فاذا رمى الجمره يوم النحر چې کله په اختر ورځې باندې دا سړی شیطان وولي ذبح شاتا او بقره او بدنه. دا بیا بزال لکی یا غوال لکی یا اخل لکی او 7 بدنه یا دی اخل ومیسی کی ځان شریک او 7 بقره یا دی غوال ومیسی کی ځان شریک چا سره. فهذا دم القران. دا دی حج قران ولوینه شول د زمون مذهب کې ورکول شي. فإن لم يكن له ما يذبح کدي سره پیسې مېسې نه وي وسره جانور نه و د ذبح کول د پاره فقر غریبانه او بیا خرچه وسره کم شي. وا صوام 3 ايام في الحج. 3 ورځې د پاره روزي به حج کې ونی سي لاس ورځې بیا ورسته چې کله رو پشي حج وکي اخره يوم عرفه د سي طریقې سره بروجي ونی سي دا درې چې خيري ورځې عرفه راشي او درې مروجي شي. فإن فاته الصوم کروجاونه په څه واجب پاته شوله نه اوساتل شحت يدخل يوم النحر اختر وزر بني راله لم يجزه بیدی د روزه نه کپی کیږي الا دم صرف وینه ورکه یار زین ور پیدا کوي. بیا غنه بعد چې کمی ورجی پاتې شي دي کنه دا بیا ورسته اونې سي. ثم يصوم 7 ايام اذا رجع الى اهله. چې کله حج نه پارشي کور ته رو پشیل ته سعودیه کې پاتې خیر ده ورځ روزي به اونې سي. فإن صامها بمکه کپ مکی کې التونی ولی غیلا کې بعد فراغه من الحج د حج نه چې کله فارغ شي جاز دم جایز دل ترتل ولا ضروری نه دی. فإن لم يدخل القارن بمکه کيو قارن صاحب د حج عمره لپاره احرام تړلې دي مکی ته نه لاړو سیده لاړو عرفات میدان ته وخته وتوجه الى عرفات ته لاړو فقد سوار رافزا لعمرته بالوقوف. دا چې کله وقوف عرفات کې دی عمره لاړه ختم شول. رافز منه پرګدون کا رافزن منه پرګدون کا وګرځه. رافز جمع ده روافز. روافز شاتل شي او خلق د صحابه پرې خدان دي ټکی نه جوړ شو ده. وسقط عنه دم القران. خدا قران ول کوب وینه ور کول شي
دا ونه ساکته شوله ولې دی خو دوه شیان نه وکړو که نه صرف حج شول عمره ونه لاړله وعلیه دم خیوه وینه به ورکوي معنا یو ځناور به للهیي د څه شي د وجې نه لرفظ العمرة دي عمره پرېږدوله وعلیه قضاؤها آینده به د دې قضا وکړي ځکه دې باندې لازمه شوله چې دې شای شروع کو به یې پرېږدولو